سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأتقانا وأعلانا وأجلانا وأطيبنا وأطهرنا وأكملنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم محترم مسلمانان سيدنا أبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیرت دریم بیان سيدنا أبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدا صحابہ کرام کی یومی حیثیت حاصل ہو دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یارغان ہر کلا چې مسلمانانو مدینه منورې ته هجرت وکړو او دلته د دین په دعوت او په اشاعت باندې څه پابندۍ نه وي نو په مدینه منوره کې د اشاعت او د تبلیغ د دعوت کار کوو په دې سره سره په مدني دور کې د مشرکینو سره د جنګونو سلسله دا جاري وه په دې غزواتو کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مشیر
مو او دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاتړ د کفر او د اسلام په میانځ کې چې کوم لومړی غټ جنګ راغلی و جنګ بدر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو خیمه کې سوري ته ناست و الله رب العزت ته نه سوال کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه په دغه وخت کې راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه ډېر دعا او د لاس ورتپلو د وجې نه د نبي علیه السلام د اوږو مبارکو د څادر ښکته وښویېده ابو بکر صدیق هغه څادر نبي علیه السلام سره اوچت کړ دارنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا کې وفرمایل چې ای رب ذوالجلاله دا یو موټي خلک دي ستا د توحید علمبردار د شرکیاتو رد کوونکي دا نه غونته خلک دی نو ربه که دا شهیدان شو دا ووجلې شو د کفارو بلا سره نو ربه بیا به ستا د توحید او علمبردار څوکي ربه بیا به څوک ستا د توحید چغې ویه نو ربه ته مشرکانو ته شکست ورکړې بیا د هغه دعا برکت هم چې جنګ بدر کې کفارو نه اویا تنه قیدیان اویا تنه د هغې نه ووجلې شو ابو جهل دی او عتبه شیبه دا لوی لوی مشرکین دا قتل ووجل شو اویا تنه دا قیدیان راوستي شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه مشوره واخیسته د یو تن سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوره د خپلو ملګرو سره مشوره کوي د مشورې اهمیت پکې مخې ته راځي اوس مخکې نه د دې قیدیانو متعلق هدایت قرآن کریم کې نه دي نازل شوي چې ګینې هغه شانتې پکار بیا وروسته کې نبي علیه السلام کومه فیصله کړې ده نو د هغې نه وروسته الله پکې رالېږلي مختلف صحابه کرامو د بعضې ملګرو پکې دا رایې راغله چې د الله رسوله دا مشرکان دا کوم قیدیان چې راغلي دي دا پکې کول پکار دي یو سړي نصیحتونه را کړل عمر رضی الله عنه د الله حبیبه چې په دې خلکو کې زمونږ کې د چا کوم خپلوان دي نو هر چا ته د هغه خپل رشته دار حوالت وي شي هغه به یې ووجني که نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وایي زما رایې دا ده زه د مشورې ترتیب یې هر یو تن خپله رایې ورکړي زمونږ ستا سوچ دي زمونږ مخکې چې څوک د یو کار باره کوي بس دغه ښه ده ښځه اتفاق دي دا ته نور نه شي چې دونه ځانه په دماغ باندې زور نه راولي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نورو صحابو نه جدا رایې ورکړه رایې دا وه چې ای د الله رسوله دې سره د رحم او د تلطف د مهربانۍ سلوک پکار دی د دې نه به فدیه واجب نو بس دې به د فدیې په څه کې اساس شاید چې په دې کې ډېرو خلکو ته سبا د ایمان نصیب شي او موږ به دغه فدیه نور په دیني کارونو د
دارنګې جهادي سامانونو کې دغه فدیه ولګوو. د نبي علیه السلام دا رایه خوښه شوه د فدیې به ترېنه والو. یعنې د ابوبکر صدیق رایې د نبي علیه السلام خوښه شوه او فدیه ترېنه اخیستل شروع شو. اوږده واقعات دي پکې نور بیا بعضې کسان به راتله فدیه به یې د خپلو چې کوم کسان قیدیان وو دا یې ورکوله که څه نه وو. دې قیدیانو کې د نبي علیه السلام څه راغلی خاص د نبي علیه السلام یو څه پکې راغلی. د الله تبارک وتعالی دا فیصله نه وه چې دې راته ځان ته کشمول پکار د دې خبرې پلول پکار. الله رب العزت وحي راولېږله ای محبوبه دا پیغمبر ګناه ونه کړه مخکې نه وحي نه وه مخکې نه ورته هدایت نه. پیغمبر علیه السلام یو فیصله خوښه کړه یو رایې خوښه کړه هم په هغې یې فیصله وکړه او بیا وروسته وحي راغله ای محبوبه ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. چې د دې مشرکانو خو وینې توی شوې وې چې هغې دا تور نورم مات شوی وې چې هغې طاقت نورم ختم شوی وې چې بیا ټولو خلکو یاد ساتل چې ګورې مت جلا مسلمانانو ته چغ وکړئ. دې کې خو صبر هم شته تحمل هم شته برداشت هم شته اخلاق هم شته حسن سلوک هم شته کردار هم شته. خو چې کله تاسو بیا د مسلمانانو دین او پیغمبر پورې ټوکې کوئ د دې استهزاګانې کوئ د مسلمانانو عزت ته لاس ورکوئ د بیا ګناه اخلاق بیا د کافرانو د دې ښه کرش کول دا بیا بهترین اخلاق دي. بیا صحابه باندې الله نور وحي راولېږه چې دا مخکې تاسو دې نه کوم فدیه واخیسته دغه تاسو لپاره روا ده. دا په بدر کې د ابوبکر صدیق رایه وه د نبي علیه السلام خبرې وه. مونږ جنګې بدر نه بیانوو دا موږ دا موضوع ده. بیا په 3 کال د هجرت باندې غزوې احد په دې کې هم سیدنا ابوبکر صدیق رضي الله عنه د نبي علیه السلام سره ملاتړ وو. ځکه په دې کې نبي علیه السلام ته ډېر تکلیف هم ملو شو که د غاښونه مبارکان یې شهیدان شوي دارنګې بدن یې زخمي شوي وو تندې یې وینې شوي وو. ابوبکر صدیق په دې غزوه کې د نبي علیه السلام سره وو. بیا چې کله جنګ احد وشو نبي علیه السلام یو جماعت روان کړو چې تاسو ورشئ دا کافران کوم کوم ځای کې را لاندې کړو. ډېر صحابه خو زخمیان وو ابوبکر هم پکې زخمي وو. په زخمي حالت کې بیا هم هغه کافرانو پسې مخکې ورغلي. غزوې بدر المصطلق دا مو ذکر کوو چې ابوبکر صدیق په کومو غزواتو کې شریک شوی وو. نو بدر کې هم شریک وو نو احد کې هم شریک وو نو دارنګې غزوې خندق کې هم شریک وو نو غزوې بنو نذیر کې هم شریک وو. غزوې بدر المصطلق چې د دې دویم نوم دی غزوې مريسیه. ابوبکر صدیق په دې کې هم د نبي علیه السلام سره ملګري وو. او واپسې کې نبي علیه السلام صحابه کرامو یو ځای کې دمه کوله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو سهار د وخته چې ملګري ځان تیار کړي چې ځو. ملګرو ځان تیار کړو ملګري را روانېدل شروع شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اجازه ورلې ته براوړه. نبي علیه السلام وایي که په دې کې عایشه شته عایشه پای کې نه وه. ګوره دا خلک مړو دپاره کوم صفتونه ساتل دي. دا مړ دی او دا سړي ته ګوري او مخې کتلې ته
ته چې څوک وایي چې کوم کتاب کې موږ هغه منو راشه وګوره صحیح بخاري کې حدیث دی نبي علیه الصلاة والسلام ام المؤمنین عایشه صدیقه کی جواز ورلی ته ورخېجوله ژوندي پیغمبر دی کی جاوه کې ورته نه ښکاري صحیح حدیث دی تل ځای بخاري کې ذکر دی او ډېر خلک د حق نه سترګې پټوي ځکه د بعضې خلکو مشت منشور زارې خلکو ته په مو عقیده جوړوي چې دا منم نه دي زه دې غواړم دا تا وینم که بیا لږ بزرګ دی نو بس بیا خو هغه ته سوال هم کوه هغه ته بیا درخواست شفاعت هم کوه بیا د هغه د قبر نه میلګان جوړوه بیا سند النیاز هم وړه هلته بیا ډیوې هم وړه ځکه تا وینم د بعضې خلکو مشت منشور پروګرام دا دی چې د دې خلکو د الله د بندګانو توجه دې مړو طرف ته راوګرځي بس ورته چې د جمعې په شپه خیراتونه کې دا هم ورپسې رسېږي دا داسې بعضې پکې ځان ته خپل خیر دپاره هم څه خلکو کې نه د جمعې د شپې خیرات د مسلمانانو په یو کتاب کې نشته نو نبي علیه الصلاة والسلام کی جوا سورلی ته پره کړه عایشه رضی الله عنها په دغه وخت کې دسماتي طرف ته او دسماتي کتلې وه نبي علیه السلام صحابه را روان نبي علیه السلام یو صحابي هلته پاتې کړی و صفوان بن معطل رضی الله عنه د دې دپاره به یو صحابي پیغمبر پاتې کوو چې دا که ملګري د سهار د وخته راوځي په تیاره کې نو که د چا نه پسیز پاتې شوي نو دې به بیا راغواړي بیا به راورسي نو خو یې ترتیب صفوان بن معطل رضي الله عنه او چې زموږ کتلو عایشه رضي الله عنها ځان څادر راټولې پای کې نو ما وویل انا لله و انا الیه راجعون ما بیا خپل سرلی را دې ورکړه عایشه وروغته عایشه رضي الله عنها وایي قسم مې دي په الله ما د صفوان بن معطل صرف دغه کلمات استرجاع اورېدلي وو چې انا لله و انا الیه راجعون زما دغه سره څه خبره سره نه شوي هغه د انا لله وي دا ما واورېد د عایشې رضي الله عنها هغه راورسېده دلته منافقینو پراپګنډه شروع کړه ابن سلول د منافق کار یو خبره تحقیق ته نه رسول او پرو خپله معلومات کوه کله چې وي انسان کې داسې دی داسې دی که غته ژوندي که نه نو هغه ته لږ تکلیف کوه ورځان لاندې پوهې کوه هلک ستړي کوه د کښتونه چې دا رښتیا دي که پراپګنډ دي کار د پروپګنډو دا کار د منافقینو دی ابن سلول پروپګنډه شروع کړه دا عایشه د پیغمبر بیبي دا له پیغمبر دی د ده بیبي چې هلته پاتې کېده نو دا ولې پاتې کېده نو اخر څه چل و هلکه نو تپوس وکړه دا ولې پاتې شوي که نه دې کې به څه چل و که نه مالګه مصالح پکې او دا هلته کې چې پیغمبر کوم سړی پاتې کړی صفوان بن معطل حالانکې صفوان غره ډېر وموت دې ته دا خبره مشهوره نبي علیه الصلاة والسلام ډېر پریشانه دی بیا د منافقینو د دې پروپګنډو نه بعضې ساده مسلمانان هم متاثره شوي چېرته دي وایي چې دا هلته پاتې شو دا څه ولې پاتې شوې وه هغې کې یو د ابوبکر صدیق رشته دار د هغه ټول خرچه به ابوبکر چلوله د هغه نوم و مفتح هغه مفتح هم داسې چې هغه دا خبره کړې وه چې یاره دا خیر ولې پاتې شوې وه د ابن سلول دا خبره د صحابي د خولې نه غوندې وه او غالبا حسان رضي الله عنه هم د دې پروپګنډې شکار شوی حمنا بنت جهل صحابیه ده هغه هم د دې پروپګنډې نه متاثره شوې
چې د ده کفالت د ده خرچه فکر چلوله. چې کله قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د دغه منافق رد نازل کو، د عایشې رضی الله عنها صفایي نازل کړه، اوږده واقعه ده. هغه واقعه طرف ته نظم په بار بار بیان شوې ده. خو د ابوبکر د شان او د سیرت سره چې کومې نکتې دي هغه پکې بیانوم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم چې زه به نن نه بعد د مفتاح خرچه نه وکړم. ورته باندې موږ خرچې کړي دي او باوجود د دې نه د ده نه خو نه داسې خبره وتې ده. حالانکې د هغه د ساتهوالي د وجې نه بس وایي چېرې د عایشه هلته پاتې شوې ده، ولې پاتې شوې وه؟ قرآن کریم کې الله پاک سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته تنبیه راولېږله چې تا دا قسم وکړه چې زه به د دې مفتاح خرچه نه برداشت کوم، د دې نه قسم مه کوه. ولا یأتلي اولو الفضل منکم والسعة، ولا یأتلي قسم دې نه کوي. که څوک یې د ابوبکر یادوي ورپسې ټکي ته وګورئ چې ابوبکر دپاره قرآن کم یو ټکي استعمالوي. ولا یأتلي قسم دې نه کوي اولو الفضل هغه فضیلت والا خلک د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګوره فضیلت د قرآن نم ثابته دا. ولا یأتلي اولو الفضل منکم دا د ابوبکر شان قرآن کله ورته الله وایي اولو الفضل فضیلت والا، والسعة او مال والا، یعنی ابوبکر مالدار انسان ہو، ابوبکر فضیلت والا انسان ہو. لکه داسې خلک شته په دنیا کې هغه د ابوبکر رضي الله عنه د صحابیت نه انکار کوي. په دې وجه علماو لیکلي من انکر صحبت ابي بکر فهو کافر. څوک چې د ابوبکر د صحابیت نه انکار کوي نو سړی کافر دی، هغه قرآن نه انکار دی. او ابوبکر صدیق خو په صحابو کې هغه شخصیت دی چې د هغه صحابیت په قرآن کریم نه ثابت دی. ثم فی الغار اذ قال لصاحبه، په قرآن کریم کې الله ابوبکر صدیق ته تنبیه راولېږله چې قسم دې نه کوي دا فضیلت والا خلک والسعة او دا مالدار خلک ای اوتو د ورکولو نه رشته دارانو مسکینانو مهاجرینو ته. مړه په دې خلکو کې د چا نه څخه غلطي راغلي که نه څه کمې کوتاهي دې واقع شوي ولیعفو که نه بس معاف کړي دی. معافي خو ډېر ښه صفت دی، موږ معاف ټول نه کوو. معافي ډېر ښه صفت دی او دا لوی عمل دی خو دا پکې نشته. ولیعفو دا له تطبیق وکړه، تطلبات وکړه، هر څه حالات راغله. ولیصفح ولیعفو عفو دې کوي، الله وایي دې عفو کوي که نه. او د دې نه ملامت کولو نه دې مه غواړئ. آیا تاسو په خپله دا نه خوښوئ چې الله یې تاسو ته بښنه وکړي؟ تاسو په خپله دا خوښوئ چې الله یې تاسو ته معافي وکړي. نو که لږ ورته ستا د معاف کولو ضرورت راغی نو ته بیا ولې بل څوک نه معاف کړې؟ مثلا تا سره شاید ستا په حقوقو کې کمې راوستو نو تا ته په کار لري چې ته معاف کړې او چې ته بل نه معاف کړې نو تا چې د الله دا دونه ډېر حقوق پیمان کړي دي که نه او وایې چې ربه ما معاف کړې دا خوښې ده چې الله دې تا معاف کړي او ته بل نه معاف کړې هسې به کار نه کړې یاره ځان دپاره د الله د طرف نه معافي خوښې او تا چې خپله معافي نشته چې دا آیت نازل شو دا ابوبکر صدیق مونږ هم اورو زموږ پروا ده مونږ چې څومره روان یو هغه شاتي به یو ښه زموږ مثال د کچالو نه پاڼې شوی دی خو بیا چا واخیستې لوړ منګیا دي مونږ د عمل دپاره څه نیت او اراده نه کوو چېرې که ما سره چا څه کمې کوتاهي کړي بس دا ښځه لپاره معاف ابوبکر صدیق
صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا آیت واورېد ابوبکر صدیق بیان وکړه چې په الله مې دې قسمي چې زه به همیشه دپاره د ده خرڅه برداشت کوم ښه زه به د ده خرڅې د برداشت کولو نه انکار نه وم دا په غزوې مريسین کې د ابوبکر صدیق کردار غزوې بدر مستلق دارنګې د 50 هجري باندې نبي علیه السلام خوب لیدلی و صحابه کرامو ته ویلي چې ما خوب ولیده چې موږ روان یو او طوافونه مو وکړو صحابه کرام د دوی ډېر شوق راوچت شو چې را کله موږ د لږ کعبې طوافونه وکړو ځکه وخت پکې شوی که نه دا شپږم کال د هجرت دی دا شپږ کاله دی چې دا یو شو چې بیا خانقاوه په سترګو نه لیدلې چې کله نبي علیه السلام صحابو ته دا ووایي یا نبي علیه السلام اراده وکړه د تلو آس پاس ملګرو ته سوال جواب وایي پیغمبر علیه السلام اوس کال روان دی حج دپاره عمرې دپاره نبي علیه السلام سره 1400 صحابه کرام پاتې کړي 1400 صحابو ته دا پته وه چې زموږ د مکې د مشرکانو سره جنګونه راغلل بدر پکې وشو احد پکې وشو دارنګې غزوې خندق پکې وشو او دارنګې غزوې مريسي کېدای شي مونږ زموږ په لار را باندې هغې حمله وکړي دي هر څه د صحابه کرام نن تیار نبي علیه الصلاة والسلام روانېږي 1400 صحابه کرام د صلح حدیبیې ځان ته اوږده واقعه ده چې نبي علیه السلام بیا را رسېدلی دی ذوالحلیفه مقام ته ذوالحلیفه دا د مدینې والو دپاره میقات اهل مدینه چې کله مکې مکرمې ته راځي نو د دکه مقام نه ذوالحلیفه مقام کې به احرام کوي بغیر د احرام نه که دې مکې ته راورسېدو یا دې دم لازم دی ایا به واپس کېږي نو هلته نه به احرام کوي بیا به راځي هلته نه نبي علیه السلام احرام برابر دغه ځای ته ابیار عظیم وایي دلته نن سبا یو لوی عالیشان جامع مسجد دی نبي علیه الصلاة والسلام هلته نه راغی ملګري وایي ډایرکټ ځو ابوبکر صدیق مې د الله سلم موجب ته نه راغی هغه وخه د حدیبي مقام کې کېناسته نبي علیه السلام یې پاسئ صحابې پاسئ وخه نه پاسئ نبي علیه السلام انها ماموره دې د الله طرف نه حکم دی بس معلومېږي دا چې موږ د مخکې رسو حکم نشته نبي علیه السلام هلته کې و نبي علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله عنه چې ته لاړ شه دې قریش سره خبره وکړه چې ګوره موږ جنګ ته نه یو راغلي موږ امن پسند خلک یو موږ سره اصلحه نشته موږ صرف عمره کوو حج کوو بس صاحب مصر عمر رضی الله عنه الله رسوله د دې خلکو مولوي ډېر خوښ یم دوی به ما سره مطلوبې ته کښېنوي لکه تاسو یې نه لاړ ته شم خو لکه دوی ما سره ناست تیارېږي نو البته په دې مکې والو کې د عثمان رضي الله عنه دوستان شته لکه تاسو عثمان رضي الله ولیږلو عثمان رضی الله عنه د سفیر مقرر کړو هلته ورسېد بیا د مشرکینو یو پراپګنډه خوره کړه چې عثمان رضی الله عنه هغه شهید کړی شو نبي علیه السلام ته خبر ورسېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را جمع کړو بیت اخیستلې پې شروع کړه د یو کیکر د اونې لاندې بیت یې په څه اخیستو چې د عثمان غني رضي الله عنه بدله باندې دا عثمان دونه لوی شان والا صحابي دی دا خپله عقیده جوړول پکار دي چې مونږ ته د یو صحابي خلاف زړه پورته کول نه دي پکار یعنې ایمان پرې پوره کېږي
ایمان باندې فرض د یو صحابي مقام ته تابعین نه رسي لوی اولیاء کرام خو ته نه رسي صحابیونه لوی شان بیا عثمان غني رضي الله عنه چې نبي علیه السلام عثمان فی الجنه هغه عثمان غني چې نبي علیه السلام دوه لوڼه وله ورکړې وې یو لور یې ورکړې وه هغه وفات شوه بله یې ورکړه نبي علیه السلام یې که بله مې وینه بله مې ورکوله عثمان غني رضي الله تعالی عنه دغه د انتقام اخیستو دپاره نبي علیه السلام د صحابه کرامو نه بیعت اخیستو او هغه بیعت ته بیعت الرضوان وایي قرآن کریم کې دا آیت تذکره راغلی لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره اے محبوبه په تحقیق سره یقینا الله زما په خپل ذات قسمي چې الله راضي دی د هغه کسانو نه چې کله یې تا سره بیعت کولو دغه ټیکر د ونې لاندې چې الله رسول راضي دی ابوبکر عثمان غني رضي الله عنه ځان ته پروپاګاندا وه پیغمبر ته پته وه نن خو چې حدیث باندې مور باندې بلا شي خاورې ور واچوي جندو پته ودلی دا غونډه قرآن او سنت دا فالو کول پکار دي مرض دی نه دا کاکار بابا خبرې بس دا بهترین پروګرام دی قرآن او سنت فالو کول دلته صحیح حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو نه بیعت اخلي ده عثمان غني ته بدلې اخیستو دپاره لکه ابو سندي دی پیغمبر ته پته نه وه دا خو د نن زمانې خلک یې نوکې غنم معلوموي او شیشه کې غنم معلوموي مورې منظرې معلوموي دا مړي خم کې نو دې تا پسې پورې بیا ښه څنګه کې دې خلکو ته عقیدې شرکیې جوړوي یا خدای قبرونو ته به خلک ورځي او چې هغه په منلو خاوره کې سړی پېژني او سړی ویني که نه جامو کې به نه ویني بیا کومې د عقل او نقل خلاف خبرې خلکو کې خوري عثمان رضي الله عنه دپاره بیعت واغستې شو بیا حدیبیه کې معاهده شروع شوه د مشرکینو یو مشر راغی فیصلې کوله نبي علیه الصلاة والسلام عروه بن مسعود دی غالبا نبي علیه السلام سره یې خبره کوله نو دغه عروه ابن مسعود نبي علیه السلام ته وایي چې محمده په الله مې دې قسم وي دا تا سره چې کوم دا ګډوډ خلک دي یې څوک د یو دی څوک د بل دی وګورې که په تا کله مشکلات راغله نو دوی به تا په نیمه لار کې پرېږدي دوی به درته ابوبکر صدیق رضي الله عنه را او دې عروه ته یو خبره وکړه بعضې د سیرت کتابونه ذکر کوي نو ته یې امصص بذر اللات منډې که دغه لات مطاعن شرمګاه دې وسټه ډېره سخته خبره ده مونږ به پیغمبر په نیمه لار کې پرېږدو په داسې خبره سمېږي غیرت نیغ شو ښه دې معلوماتو کوي دا څوک دی دا ابوبکر دی ښه دله به ما ډېر احسانات پاتې شوي که نه دله ما جواب ورکوم په دغه وخت کې هم د ابوبکر صدیق رضي الله عنه هغه مینه هغه ډېر په جوش او جذبه کې راغله چې ښه مونږ به پیغمبر په نیمه لار کې پرېږدو په هر حال په دغه حدیبیې دوران کې بیا نورې خبرې هم راغې بیا صلح وشوه نو د ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه په هغې کې دا یو کمال و چې هغه مشرک دی ډېر په سخت انداز کې او ډېر مدلل انداز کې جواب ورکړ او هغه یې خاموش کړ د دې نه وروستو نبي علیه الصلاة والسلام په 9 هجري باندې ابوبکر صدیق امیر الحج مقرر کړو چې ته په حج ته لاړ شې او هلته به څه اهم اعلاناتو کې انشاءالله که زندګي وه آینده جمعه کې تاسو ته به پته وي چې مونږ د ابوبکر صدیق رضي الله عنه ژوند شروع کړی او چې څنګه ستاسو شوق دی که دا د شوق وي نو خیال مو دا دی چې مونږ د اختلافاو د هغو د زندګي بیان د خلفای اربعه دي د دې نه وروستو کوم امیران دي نو که ستاسو شوق وي نو دا خو مونږ دپاره ډېر اهمې خبرې دي د صحابو ژوند
دارنګې د خلافت اسلامیه هغه ټول ترتیب دا به زمونږ او ستاسو مخې ته را ځي چې مونږ او تاسو کوشش دا کوو چې په وخت باندې را ځو واخر دعوانا الحمدلله غفراني کسه چې سفر وفات شوی دی. ګرانو محترمو اوریدونکو د یوټیوب چینل فخر مردان سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته د مفتي زین الله صاحب نور بیانونه او درسونه میلاویږي. نو زمونږ د یوټیوب د چینل نوم دی فخر مردان. فخر مردان چینل سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته د مفتي زین الله صاحب نوې بیانات میلاویږي. والسلام.